السلام علیکم ملګرو. ایزی پیسه اکاونټ باندې ما یو ویډیو جوړه کړې وه، خو ډېر ملګرو په کامنټسو کې هغې کې داسې تپوسونه وکړو د داسې مسلو، خو مسلې داسې اهم وې چې ما وکتل نو ما ویل چې د دې جواب یو کس له کامنټس کې ورکوي، هغې له ما جواب ورکړی هم دی، خو ما ته په خپل ذهن کې دا آیډیا وشوه چې دا مسلې ډېرې ضروري دي او ډېرو کسانو ته دا مسلې راتلی شي، نو ولې نه چې دې باندې زه یو ویډیو جوړه کړم او هغې کې تفصیلا دا مسلې دا یو داسې عامې مسلې چې تقریبا هر چا ته هر ټایم راځي، نو ما ویل چې په دې به زه یو ویډیو جوړه کړم او دا مسلې به پکې زه د دې دا مسلې څه دي او د دې حل څه دی د دې طریقه راته زه وښیم، نو که نور چا ملګرو ته داسې څه مسله نو هغې ته به هم پیدا وشي، پیدا به ترې واخلي او مسله به حل شي کور کې په خپل موبایل باندې. اوس مسلې څه دي؟ مسلې خو ډېرې دي، ویډیو نه اوږده نه شي، په شارټ کټ کې راته وایم. لومبۍ مسله خو دا ده څو کسانو پکې دا تپوس کړی چې ایزي پیسه اکاونټ به څنګه جوړی، نو دا خو ډېرو ملګرو جوړ کړی هم دی، خو تاسو ته زه په لنډه په شارټ کټ طریقه باندې وایم چې خپل موبایل کې د موبایل د سکرین کې ګورئ، خپل موبایل کې سټار 786 خیش په ډایل کې تاسو ته به په سکرین باندې دا آپشن راشي ویلکم ټو ایزي پیسه، دا به د ټیلینار سیم نه میلاوښی د بل نه. دلته په ریپلی کې 1 ووهئ 1% کې، بیا تاسو نه څه غواړي؟ بیا تاسو نه غواړي خپل شناختی کارت نمبر ووهئ بغیر ډیشونو. شناختی کارت نمبر به خپل ووهئ، ډیشونو به پکې نه وهئ. شناختی کارت کې خو ډیشونه یې که نه، ډیشونو ته حاجت نشته، ډایرکټ په دغه ووهئ. ها اوس دا بل پیج چې راغی دې کې څه غواړي؟ دې کې غواړي د شناختی کارت ډیټ اف ایشو یا تاریخ اجرا چې په کم تاریخ باندې ستا شناختی کارت جوړ شوی. دې ځای کې ډېر کسان غلطېږي، څوک ډیټ اف برت ورکوي او څوک ایکسپایري ډیټ ورکوي، څوک وایي چې دلته څه ورکمه، نو دلته کې به دغه ډیټ اف ایشو ورکوئ او دې کې به هم ډیشونه یا کاما یا سلیش دا نشانونه پکې نه راولئ، سیده به ورکوئ. لکه څنګه چې دې کې دی دا 21/9/2022 کې جوړ شوی دی، نو تاسو به هم دقسې ورکوئ 21/09/2022. پس بیا به تاسو ته مخې ته راشي ډایرکټ چې ځان خپل پین کوډ جوړ کړئ، د خپلې مرضۍ 500 پین کوډ به جوړ کړئ او اکاونټ ستاسو جوړ شو، تیار دی. بیا تاسو ځان لکه ایپ انسټالوئ نو ایپ انسټال کړئ، ایپ کولاو کړئ، هغې کې خو بیا څه غواړي نه، خو موبایل نمبر ورکړئ، پین کوډ ورکړئ، ایپ کولاو شو. اوس دې کې دننه هغه اهمې مسلې دي کوم چې ملګرو تپوسونه کړي چې یاره دې مسله باره کې موږ ته ووایي چې څه وکړو. په هغې کې لومبۍ مسله چې کومه وه ډېره اهمه مسله، یو ملګري زما نه دا تپوس کړی چې یاره زما په ایزي پیسه کې نوم زما غلط دی، په شناختی کارت کې زما کوم نوم دی هغه صحیح دی او ایزي پیسه والا ماله نوم غلط لیکلی دی. د دې طریقه ما ته وښیه چې دا به څنګه کوو. نو هغې خو یو طریقه دا ده چې تاسو هیلپ لاین ته کال کولی شئ، بله طریقه دا ده که تاسو هیلپ لاین ته کال نه کوئ یا ټایم در سره نشته یا هیلپ لاین اکثر بیزي ډېر په مشکله میلاویږي، نو په دې ایپ کې دننه د دې طریقه شته. طریقه څه ده؟ هیلپ اینډ سپورټ دغه به ووهئ، هغې نه بعد به څه وکړئ؟ ایډیټ پرسنل انفارمیشن دا نشان وله ما ورکو، دا ځای به تاسو کلیک کړئ، ایډیټ پرسنل انفارمیشن. دې ته چې تاسو راشئ په دې کې دننه دا ټول پرسنل انفارمیشن دي، بر لومبي سر کې نوم لیکلی دی، که چېرې ستا نوم کې غلطي دا خالي ځای ورکړی دی، دې کې به صحیح نوم ورکړئ او به لیکئ. که ستاسو ایډرس کې څه غلطي یا تاسو ایمیل په دې کې ورکړی غلطي هغه صحیح کوئ، د هغې آپشن پکې هم دی، یا ستاسو شناختی کارت کوم ډیټ اف ایشو وغیره هغې کې څه غلطي نو هغه هم تاسو دې ځای ورکولی شئ. بیا لاندې اپډیټ انفارمیشن دی دغه به ووهئ، ستاسو انفارمیشن به اپډیټ شي، نوې به شي او د نوم یا ایډرس وغیره کومه غلطي چې وه هغه به دې سره ټیک شي. دویم نمبر مسله څه وه؟ دویم نمبر مسله دا وه چې زما شناختی کارت ختم و، نو ایزي پیسه زما سینډینګ ریسیونګ عرضي طور بند کړی، اوس ما شناختی کارت نوی کړی دی، خو دوی ته به څنګه وایم دا به څنګه دوی سره اپډیټ کوم چې زما نوی شناختی کارت دا دی تیار شوی دی او دا تاسو سره اپډیټ شي چې زما سروس بحال شي. د هغې دپاره دا آپشن دی اپډیټ CNIC ایکسپایري ډیټ، دا نشان وله ما ورکو. دې ځای ته تاسو راشئ، زما شناختی کارت خو آلریډي نوی دی نو په دې باندې دا آپشن نه راځي، ستاسو هغه چې ختم وي دا مسله درته راغلي نو تاسو ته به آپشن راشي خپله چې د نوي شناختی کارت اپډیټ موږ له راکړو، شناختی کارت نمبر به ورکړئ، تاریخ اجرا به ورکړئ یعنې ډیټ اف ایشو، او کته به راغلي اپډیټ انفارمیشن، نو اپډیټ انفارمیشن به ووهئ، ستاسو شناختی کارت نوی اپډیټ چې کوم دی هغه به هغې ته لاړ شي او 24 غنټې کې دننه به ستاسو سروس ټول کولاو شي. نور په دې کې دننه که تاسو څه کمپلینټ کړي، کمپلینټ نمبر یې درکړي، هغه تاسو د هغې معلومات کول غواړئ نو دغه آپشن هم په ټولې دې کې به دې کې شته. ټریک یور کمپلینټ او ټریک یور ایزي پیسه ډیبټ کارت، که چېرې تاسو ATM کارت دپاره اپلای کړي او هغه لا نه راغلي نو چې دا تاسو وښیم تاسو ته مکمل تفصیل راشي
چې یاره ستا ATM کارت جوړ شوی دی یا په لاره دی یا TCS آفیس ته در رسېدلی چې څه د هغې معلومات یا کینسل شوی دی په څه وجه ټول به تاسو ته دلته کې شو شي. ښه د دې نه علاوه په دې اپ کې دننه تاسو د خپل موبایل ټرانزیکشن هسټري هم ټوله کتی شئ چې تاسو کله چاته څومره پیسې لیږلي دي، څومره تاسو ته راغلي، موبایل پیکج هم لګولی دی، بجلی بیل هم داخل کړی یا نور څه وغیره، دا ټول ریکارډ په دې کې پروت دي او ښه په اسانتیا تاسو کتی شئ. د هغې مکمل تفصیل او تاریخ سره، ټایمنګ سره، سیکنډ هر څه به درته ښیي. او دغه معلومات که چېرې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ د ټرانزیکشن ده، نو دا بره سر کې پکې آپشن دی ډاونلوډ سټیټمنټ. نو تاسو ته به پوره د یو سټیټمنټ کاپي جوړه شي، هغه تاسو بیا په پرنټ والا سره هغې سره د نه کاغذ شکل کې بار هم راوباسلی شئ یا ځان سره په وټساپ کې هم چاته لیږلی شئ. که یو سړي مثال څه مسله یې چېرې تا دا ټرانزیکشن نه دی کړی نو دا ثبوت ورته تاسو لیږلی شئ، ټول د یوې میاشتې یا هر څومره ریکارډ چې دی غونډ تاسو راوباسلی شئ. ښه بل په دې کې یو کس تپوس کوو چې ما د خپل اکاونټ لیمټ څنګه پته لګي، زما لیمټ څومره دی، څونه وشو، څونه پاتې دی. نو دا آپشن هم په دې کې شته. لومبنی نمبر آپشن تاسو ووهئ اکاونټ لیول. نو تاسو ته به وښیي چې ستاسو اکاونټ لیول څومره دی. زما دا خو 10 لاک دی، تاسو ته زیات شو کوي. عام طور د خلکو 2 لاک پورې او چا چې فنګر نه لګولي، تصدیق نه کړي، نو د هغې 80,000 پورې یا 50,000 پورې. نه به دې ځای کې تاسو ته پته لګي که ستاسو لیمټ کمي او سیوا کولی غواړئ نو دلته هم آپشن شته. چا بایومیټریک تصدیق نه کړي نو ټیلینر وال سره تصدیق وکړئ، هغې سره هم لیمټ سیوا کېږي 2 لاک روپۍ پورې رسي پر منت. ښه بل یو ملګري تپوس کړی چې زه ایزي پیسې له خپل ایزي پیسه اکاونټ له کوډ بدلوم، دا پن کوډ چې کوي 500 والا، د دې څه طریقه ده. نو دا دی به دې کې ښه واضح تاسو ته ښکاري چې په 2 نمبر آپشن کې دا ورکړی دي چې چینج یور ایزي پیسه اکاونټ پن. دا به تاسو ووهئ. چې دا کلیک کړئ نو تاسو ته په سکرین راغلی، ښه ساده کار دی. بر یې لیکلي چې زوړ پن واچوه، زوړ پن 100 هغه ولیکه، بیا کاته نیو پن واچوه، بیا یو ځل بیا نیو پن واچوه کنفرمیشن لپاره، بیا لاندې کنفرم کا ستاسو اکاونټ ایزي پیسه اکاونټ پن چینج شو. دې نه علاوه بل یو آپشن دی په دې کې. یو کس دا تپوس کړی چې ایزي پیسه دا پیس چې کوم دی دا څونه پیسې کټ کړي په سینډینګ او په ریسیوینګ او د دې څه ترتیب دی. نو دا ټیم سره بدلیږي مو، ځکه چې زموږ د ملک حالات داسې دي چې نوې نوې ټیکسونه روزه لګي. خو بیا هم په دې کې به تاسو ته تازه نوې اپډیټ سره دا د دې دا پیس چې کوم سلیپ دی دا به تاسو ته میلاویږي. دې کې تاسو ته دا ګوره کتی شئ تاسو چې د ایزي پیسه نه ایزي پیسه ته سینډینګ کې د هغې څونه چارجز دي، ایزي پیسه نه ادر بینک ته کې د هغې څومره چارجز دي، ایزي پیسه نه CNIC ته تاسو سینډینګ کوئ د هغې څومره چارجز دي. دا ټول تفصیل په دې کې تاسو ته ټیم په ټیم میلاویږي. دې کې چیک کولی شئ، چا نه تپوسونه اجت نشته. او بله خبره دا تاسو ځان نه ډاونلوډ کولی هم شئ، سکرین شاټ ته هم اخیستی شئ او دې سره دې کې تاسو ټیم سره تازه دا کتی شئ چې یاره پیس چارجز څه دي. نو امید لرم چې ډېر ښه او معلوماتي انفارمیشن و. دا ټول هغه سوالونه کوم چې ملګرو په کمنټس کې تپوسونه کړو او ما چې په سوچ وکړو نو ډېر ضروري سوالونه د دې جوابونه او د دې مسلې حل پکارو ضروري. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، ستاسو ډېرې مسلې به دې کې حل شوي. ویډیو لایک کې، شیر کې، چینل سبسکرایب کې او که د دې نه علاوه چاته بل څه داسې خاص مسلې نو هغه ماته بیا کمنټس کې ویلی شئ. انشاءالله زه به جواب درکوم یا کمنټس کې یا د ویډیو په شکل کې. والسلام.